دغه یو صفت راغی دا صفت د وجنا د تاغنم اغستل شي ځنې کمالات داسي او ځنې صفاتونه داسي چې هغه په یو هستای کې راشي هغه د بیا الہ ویل شي یاره زما به خبره پوه نشم هغه ته بیا څه ویل شي الہ ویل شي نو الحمد هغه صفاتونه چې هغه په یو هستای کې راشي هغه ته څه ویل شي الہ ویل شي نو لله اک صفاتونه صرف د الله دی د بل چا دي اوس په پوره شوي یعنی دا کمالات چا په چا کې راشي هغه ته څه وی الہ وی دا د الله نه الہ په بل چا کې راتللې په بل چا کې دا نشي راتللی دا کمالات په صرف د چاوي دا الله رب العزت وی دا کمالات بل چا کې نشي راتللی بل چا کې نشي راتللی د دې وجه نه عبد الله ابن عباس معنا وکړه الالهیت لله الالوهیت لله الوهیت صرف د الله دی او خدای تو صرف د الله لا لغیره د بل چا نه دی الوهیت صرف د الله دی قران کریم کې د الوهیت مطلب وایل دی دا الوهیت یو صفت دی الوهیت یو صفت دی الوهیت یو صفت دی او الله ذات دی الله سره الحمد الوهیت د چا دی دا الله دی دا الوهیت وصف دی او الله ذات دی الله سره ذات لکه مثال دا سره لکه یو سړی او هغه لای کور چې پیدا شو نو مور او پلار ولنوم کې خود ډاکټر خان عبدالغفار خان بابا ورو کنه نومي ولا کې خود د کور نه ډاکټر خان بس نومي ولا کې خود ډاکټر خان ورسته وشو داسي چې دک کې الګ سبق وی تعلیم یو کو او څه شي شو ډاکټر شو او په هغه علاقه کې اډوبل ډاکټر ونه اډوبل ډاکټر ونه نو ته چې په پښتو کې وای نو څنګه بوای ډاکټر بل څوک نه دی مګر ډاکټر خان تاسو ویل شي کنه چې ویل چې لکه ډاکټر بل څوک نشته خو څه دی لکه بل مثال مور نوم کې خود بچیلا عالم خان عالم نومي ولا کې خودو جدي لپاره چې د خدای رستو سکی عالم خان نومي ولا کې خودو وش وداسي چې اکه بچی علم کو اکه بچی علم کو او په هغه علاقه کې ډبل مولا ونه نو تب څنګه وای لا عالم الا عالم ویل شي کنه ویل لا عالم الا عالم بل عالم نشته خو عالم دی هغه عالم دی او دې کې د الا نه مخ کې چې عالم دی دا صفت دی او د الا نه رسو چې دی دا چې ولا غکسي خره مور نومي خره اکه دی هغه ته وای لا ساجد الا ساجد بل څو کړو سجده نه کوي یو ساجد سجده کوي اوس دغه یو دا چې کم دنو ذاتی نومي او دا بل څه وی وصفي دا الہ شه او دا وصف ته دا صفت ته او الله ذات ته نو الحمدلله الوهیت صرف د چا دی دا الله رب العزت ته نو دا الله کوم الہ پروتو خاص ذاتی دی اصل ذاتی او الا نه مخکیم نه الہ دی دا څه دی وصفي کوم په یو ټکی پوه شو چې الوهیت مونږ او پیژاندو څه او پیژاندو نو مونږ په الحمدلله پوه شو او مونږ په لا اله الا الله پوه شو ذکر الحمدلله معنا او لا اله الا الله معنا بالکل صدا بالکل یو ده الحمدلله الالوهیت لله لا لغیره الوهیت الله دې د بل چا نه دی لا اله الا الله اله صرف الله دې بل څوک نه پوه نه شوي الہ چې دی نو صرف الله دې بل څوک نه دا جمله قران کریم کې د دې وضاحت راغله ده الہ چا څه ویل کیږي د الہ څه مطلب دی د الہ څه مطلب دی دا زمونږ په اسلام کې اولنۍ اصطلاح ده اولنۍ اصطلاح ده الوهیت په دې باندې ځان کوی کول اهم دي قران دی لراغلو ليعلم انما هو اله واحد چې په شي چې اله یو دی د اله لفظ په عربی کې دوه معنی راځي عربی کې د اله د ټکی دوه معنی راځي
یو معنی د الہ دا حاجت سرکون کې حاجتونه پورا کون کې لکه سیبوي وي معنی الله گفتان سیبوي یولیهونا فی الحوائج هم لدائے گفت آتینا فی حوائجنا لدائے والتمسنا وجدناها لدائے معنی الہ گفتان سیبوي معنی د الہ سیبوي سے بوئلنا یولیهونا فی الحوائج هم لدائے یولیهونا فی الحوائج هم لدائے چې د حاجتونو کې وته فریاد کوي حاجتونو کې وته فریاد کوي گفت آتینا فی حوائجنا لدائے منگو حاجتونو کې تاق والا رالو والتمسنا وجدناها لدائے منگو طلب کړل نو هموندل بنده زړه کې شوق راشي د بنده سخت حاجت راشي سخت حاجت راشي د آرام او د سکون ځای بل نوي نو په شوق او په مینا چې چاته आवाज کوي نو هغه ته الہ وي حاجت پوره کولو کې دا ټوله خبره رااله ځکه چې کم ځای نه د بنده حاجت پوره کیږي هغه ځای سره مینا ومي هغه ځای سره مینا ومي صحیح ده کنه او چې کم ځای نه حاجت پوره کیږي نو هغه ځای کې د سکون ملاويږي او د سره یره ومي یره وسره ومي چې اسه نه چې دکا پلان ناراض شي بیا می حاجت نه پوره کیږي بیا می حاجت نه پوره کیږي شوق یم هغه طرف سره وی هغه ځای سره سوچو شوق ومي دا د علاج کم مشتقاتو داغه ما جامع مطلب وي کاغه ولا هده کاغه لا هده کاغه علیه ده کاغه اعلی ده دا ټول مطلب داو چې د بنده د سکون د حاجت او د شوق ځای د شوق ځای دغه ته الہ وي دغه ته الہ وي لك ولا السبي الى امه ولا السبي الى امه بچه مور په سم تړ کېدو او الته کشش کواغه طرف تا دارنګي ولهت الام الى ولدها ولهت الام الى ولدها مور چې ده دا بچی طرف ته کشش کوي بچی طرف ته کشش کوي شاہ الله رحم الله حجت الله کی ذکر کوي اعلم ان للارواح حضرتا تنجذب اليها انجذاب الحديد الى المقناطيس اعلم ان للارواح حضرتا تنجذب اليها انجذاب الحديد الى المقناطيس لك وسبنا مقناطيس راکاږي نو دک شان د روحونو د انسان یو کشش ته په پر عالم طرف ته بار طرف ته داغه د کمندونو ولاحه زکه زمونږ د حاجت ځای هغه دی د سکون او د آرام ځای هغه دی دا چې ته د الہ تعریفونه وګوري شیخ القرآن رحم الله سمت الدرر کې عمران نقل کړی دي او امام رازی مشتقات ذکر کړی دي بیزاوی مشتقات ذکر کړی دي دا غیر ټول جامع هغه دی چې د حاجت د سکون او د محبت ځای د محبت ځای نور په حصول کې عقل حیرانی متحیر القلوب په حصول کې عقل حیرانی چې زم څنګه لگا ولکه شوق دی دک کی ذات ته الہ مطلب محبوبیت پکې دی جذب پکې دی کشش پکې دی او د حاجت او د سکون ځای دی د حاجت او د سکون ځای دی دا الہ دی مازه کار کوي نه کوي هم مشتقات د ځان لا وای که خیری بیزاوی کې به مو وای و مو ګوره دینه مشتق مدل ته نه وای دا یو لغوي معنا ده لغوي معنا دا ده یو لا اله نشتر حاجت ځای او د سکون او د آرام ځای بیر دی الله نه بنده باندې مترددي او سبا بی آرامي چې کله الله طرف ته شنو په آرام بشي د سکون او د آرام او د راحت ځای
راجت د پورا کېدلو ځای دا اله لغوي یو دا معنا ده ما څه کار کوي دا الحمدلله معنا دا شو هغه صفاتونه چې د هغې د وجنه بنده کمځای کې آرام نیوي بنده ته سکون ملاویږي هغه صفاتونه په بل ځای کې نشته صرف په چا کې دي الله کې دویمه د اله معنا ده لغوي معنا هغه معبود هغه هستی چې د هغې عبادت کی لا اله نشته د عبادت لایق بغیر د الله نه اله معبود په معنا الہ معبود مألوہ الہیت عبادت تو ہوئی لا الہ نشتر عبادت ځای او نشتر معبود بغیر د الله نه عبادت خدای تعظیم تو ہوئی یو د عقیده دی یو د عمل د عقیده عبادت دا دی چې علم او تصرف د الله غنل پرستو راځي او د عمل تعظیم نه کول بدغه عقیده داغه تعظیم کول لا اله الا الله نشتره د عبادت لایق بغیر د الله نه پدې بل ګرستو پوي دای دو معنی وی د لغت قران کریم کې الہ شری نو په دوه معنی استعمال شوی دی غټ په دوه معنی استعمال شوی دی یو د دلیل په ځای او یو د دعوی په ځای یو د دلیل په ځای استعمال شوی دی او یو د دعوی په ځای یو استعمال شوی دی په معنا د کارساز او عالم الغیب کارساز او عالم الغیب یو څو ځای نو کارونه اجتونه پورا کون کې کارونه جوړون کې او په پټو باندې پویا په دې معنا باندې استعمال شوی دی دا دواړه موږ ویلو چې یو بل سره تړلي دي لکه چې کارونه پورا کوي او سمای او په پټو څه کیږي وایي وګا عالم الغیب بوي دا دواړه یو وی کارساز عالم الغیب او کارساز سورۃ انعام آیت نمبر 46 پاک سال ختم قل ارایتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر الله یاتیکم به وتوایا کواخلی الله وګنستاسو سترګستاسو او باندې ډونستاسو څوک ته اله بيد الله نه چراوړی تاسو ددا اله هغه ذات ته وي چې وګونه راولي او سترګې راولي تصرف او اختیار دا غوي هغه ته وي اله وي موږ ویلو چې تصرف او اختیار د چاوي علم هم راوي یاتیکم به دارنګي سورۃ النمل وګورئ د شلمی سپاره اولنې مخ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله ودي قتل اله چاته وي چې خالق وي وانزل لكم من السماء ماء تبارن باران وري فانبتنا به حدائق ذات بهجة او میوه را درغونی باغات بل امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله چې زما کټینګ کړی دا نهرونه بهولې دي غرونه او دراولې دي اختیار مند دی کنه اله مع الله ورپسې وګورم امن جعل الارض امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله ورپسې اما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله اله دي توي دارنګي 65 وي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله چې وبټو پويږي هغه څه وي اله وي چې وبټو پويږي نو هغه ته اله وي ورپسې سورته قصص وګورئ آیت نمبر 71 یا 71 او یایم قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة
من اله غیر الله یاتیکم بضیا چې شپه ورځ بوزي او راولي هغه تاسو وي قول رایتم ان جعل الله علیکم النار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فیه پوښوي دا قران کریم کې یو معنا د الہ دا چې متصرف اختیارمند متصرف پیدا کون کې چلون کې او پویا په پټو دا ارث چې پل اختیارمند دي هغه تاسو وي الہ دا قران کې یو معنا شته کې نشته نه معنی دا خو ما آیتونه ویل آیتونه د آیتونه کې داونه خلق السماوات فکرانغه چې خالق یې غسی الہی چې د باران د ورولو اختیار یې غسی الہی چې جتونه پوره کوي اما یجیب المستر راغسوي الہی چې دوباره پیدایش کې غسوي الہی چې په پټو پوي غسوي الہی چې مشکل کشاوي غسوي الہی چې نور اوس پګمای ته کندنو بوزي راولي غسوي الہی چې شپه او ورځ راولي غسوي الہی دا کارونه کوونکې چې دای دې ته الہ وي دا ماوي د دلیل په ځای قران ذکر کړی ځکه دې کې مشرکانو اختلاف وو دې کې چې اختلاف نه کو دې ته مونږ نوم دو الہ التکوین پروت نوم کې خود دا څه نوم وته کې خود کنال نو مال واصله سانتیا د بار مونږ وي چې د الہ یو معنا قران کې دا الہ التکوین یعنی کائناتی الہ څنګه الہ توبه الله زماره په توبه کائناتی الہ یعنی د ټول کائنات پیدا کون کې چلون کې منتظم هغه ته څه وي قران کې الہ ویل دي دا ګوره فرض د کلمه د کول څه دي فرض دي نو دا یو معنا شو د لا اله الا الله چې بدی کائنات کې متصرف اختیارمند به د الله نه څوک دویمه معنا دا او دریمه دا دوه معنی چې دي نو دا قران مجید کې د مطالبه په ځای ذکر دي څه په ځای مطالبه په ځای یعنی د دعوی په ځای باندې چې دک کته معنی چې کائنات پیدا کون کې څوک ته الله دې چلون کې څوک ته الله دې حاجتونه پوره کون کې څوک ته الله دې او پټو پوهه څوک ته الله دې اوس درنه مطالبه ده اوس درنه مطالبه ده چې عبادت او حل او حرمت د چاو منه چې تعظیم داغه حق ته داغه تعظیم ببل چاله نه ور کوي داغه اطاعت داغه پشان ته تابعداري بدل چا نه کوي نو داغه حق ته عبادت او اطاعت دا دوه مطالبي دي دا دوه څه دي وای زماري په توبه دور آسان خو ګره بل ځای دي عبادت د چا حق ته دا الله حق ته رکوع سجدا دا الله حق ته حج عمره طواف دا داغه حق ته نظر قربانی منښت دا داغه حق ته دا بل چاله نه ورکړي دا قران مطالبه کوي دا وخت دي چې دا ومنوس دې کې خلکو اختلاف کو عبادت د بل چا کو او اطاعت د بل چا کو د عبادت تمنګه الہ التشریع وایي څه وایي الہ التشریع حلال او حرام د الله ومنه او تعظیم د الله وکړه تعظیم مقررون کې دین قرآن ارسنا یو ټکه تعبیر کی عبادت او یو تعبیر تنو کی الہ دا یو کی اګه ګورم سورۃ قصص کې آیت نمبر 70 نمخ کې 69 نمخ کې 68 کې وایي ربک یخلق ما یشاء و یختار 69 کې وایي وربک یعلم ما تکن صدورهم وما تعلنون خالق الله عالم الغیب سوک سو الله نو متصرف الله په پټو پوهه سوک الله دا د الہ کوم معنی شو مړه الہ او تکوین کنه کائناتی الہ دا یو معنی شو کنه دا اوس ورپسې سوې هو الله لا اله الا هو چې کله دا معنی چې خالق الله دا معنی چې عالم سو الله نو اومنا چې لا اله الا هو د عبادت مستحق سو کو الله نو لکه لا اله کې هر سراله ورپسې بیا لک تفصیل کو ولا الحمد فی الاولى والاخره وله الحكم والیه ترجعون وله الحكم والیه ترجعون عبادت د الله او حکومت د الله د قدوی دلیل کړو او دا دو مطالبه په وکړي چې کله ازمکه د چا د الله اسمان د چا غرونه د چا الله پارس پوهه څوک الله چې دا مقدمات معنی نو اومانا چې سجده حق د چا رکوع حق د چا نظر حق د چا
الله نو حکومت حق دچا دا الله حاکمیت حق دچا دا الله دا ور سره د مطالبه په ځای راړو دغه مقدمات یو منل دا نتایج هم څنګه مزغو کارونه کنه دا دوه معنی الہ التشریع او الہ التمدن الہ سیاسی دا ور بس قران مطالبه کوي نو قران کې د الہ دوه معنی نورې یو الہ التکوین دویما الہ التشریع او دریما الہ سیاسی الہ التمدن دا قران کریم کې دریما دا ژوندۍ کلمه بوای مړه کلمه بنوای ژوندۍ کلمه الہ العبادت الہ التشریع قران کریم کې داشتا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولې بل څوک به قانون مقرري ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها تشریع سدا د زندګۍ لپاره د عبادتونو طریقه مقررول د خوراکونو کې حلال او حرام مقررول او عبادت حق د چا دی دا الله مقررول حق د الله دی او چې بیا کېږي نو چاله وکي الله له وکي دا د الہ به معنا قران کړی او درې معنا الہ سیاسی لکه فرعون وی ما علمت لكم من اله غیری ما تبل الہ نه معلوم تاسو لپاره ما علمت لكم من اله غیری وی زمان الہ بل الہ نو فرعون سوي چې لازمه کما پیدا کړی اسمان ما پیدا کړی باران زورو دا ویل شو کدا ویل وی نو په دربار کې ورته مشران سو ناسو او هغه به تویل وی چې پمپر په تبه ویلو سفر پرتګي خبره بخلاص چې ته څنګه ځانته الہ وای تلا نوی او د اسمه وا تلا نوی او د اسمانو تلا نوی او د هر څه چې کومونو چالیدل نو ته څنګه وای چې دا کوم فرعون چې کوم د الوهیت دعوه کړی دا او قران ذکر کړی دا هغه د الہ سیاسی دا الہ سیاسی چې نظام به زما بارډر وي لکه سورته زخرف کې فرعون आवाज کړی ونادا فرعون فی قومه فقال الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون تا دومره ما ذکر نه کوي وای اس زمانی او دې زما مال زما نزور ما سره دې زر ما سره دی او چې چا زوري دا غي پوری جس کی لاٹھی اس کی بینس زور زمانه زر زمانی دا د فرعونیت مطلب کته د فرعونیت په مطلب پوه شي نو ته نن خدایان کو پیژنې ته خلک وای لوی دی وسی او خدا فرعون ځان ته خدای ویلو کته د فرعون د خدای تو په مطلب پوه شي نو نن به تاسو دومره خدایان او دومره فرعونان معلوم شي چې مغول دی رنگ پرنګ خو بس رنگونه بدلوي بلا فرعونان به پیژنې بلا شیخ حمانان به پیژنې بلا قارونان به پیژنې خو کته خبردار شوي به دی باندې ته صرف خدای ته دی ته وای چې ګور هغه دا ویلو چې ځان ته خدای ویلو چې زه خدای یم او مال سجدي کوي مال سجدي دا د ځان ته خدای ولوي او د اولوہیت مطلب یې سو وی زور زمانه زر زماني ارس استاد حاجات ما سره تړلې دي هټلر یو ځلې د اسمبلی کې میټینګ کې اجلاس کې او چرګ راوست چرګ او دا غنه چې کمندونو باندې وېستي باندې وځوندونی باندې ته ټول سکړي اچر چونکیدو خلکو ته قتل چونکیدو داسې چونکیدو عادتن باندې استل بیا اچر ګرتاو کو او سره لګي دانی وي هغه وته یو دانا واچول بیا وته یو دانا واچول اچر په د پسې را روانو هغه ته وی وېدا چې کمونو د فرمان روا سیاسي فرمان رواهانو کار دی د وخت د فرعونانو دا کار دی عوامونه باندې وباسا اوږي کا بیا ته لګون کوي 5 روپے ارزان شوې بوچی زنده باد 5 روپے ارزان شو شرمېدلو دا شو بیا ته بیا ورته لګ ورا چوا بیا به تاسو چونکیږي روان دي درته اول ته باندې وباسا فرعونیت دا دی یذبحون ابناهم ويستحيون نساءهم بیا ورته وي ستار سما سره دي الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من زور ما سره دی سر ما سره دی اډر به زما چلیږي فاستخف قومه فاتوعوه دغه د فرعون الہیتو قصص القرآن کې وګوره مولانا عبدالرحمن سے عربی سے لیکلی فرعون کا دعوی الوهیت و ربوبیت او دا د سورته زخرف آیاتونه لیکلي دي چې دا مطلب دی هغه دا نو ویلي چې دا پیدا کول زکوما او چلول زکوم باران زورم او دا زما اختیار دی
داغه د الوهیت مطلب داو چې سیاسی فرمان روا هغه زیما نظام به زماوي اډر به زماوي دا د فرعونیت مطلب وو اوسم بلا فرعون علی چې ګټ اړه فرعون چې لوټ اړه نه فرعون هر یو فرعون دی وای زما اډر به چلیږي دا د قران کریم د الہ درې معنا او دا دو قران مطالبه کوي چې عبادت تعظیم د چا دی دا الله دی اولوہیت په معنا د حاکمیت د چا دی دا الله رب العزت دی دا قران کریم کې یو ځای ذکر کې الہون دا درې واړه مرادي لا اله الا الله کارساز و مددگار سوک اللہ لا الہ الا اللہ عبادت مستحق سوک اللہ لا الہ الا اللہ دو حکومت لائق سوک اللہ حاکم سوک اللہ دادری والا معنی بلا الہ الا اللہ کی مراد دی کلے وشندی خلقو یو شاک راغستوی دی الوحیت آگئی بلہ ورکڑی وہ یارا پلان کے آجتون سر گئی پلان کے زمانگا اللہ خبردار دے قرآن کریمی وشندی وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو جدا جدا ذکر کی لا تدعو مع الله الا اخر بل چاہتا الہ انوائی بل چاہتا رامدت چاہ موایا رامدت چاہ موایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم کتاسویرا بلین وورینا ومن اضل مما يدعو من دون الله ویشن بھی خورائی کی سوک عبادت غیر اللہ کی یعنی تعظیم سجدہ غیر اللہ کی رکوع بل چالو کی منخت بل چالو کی حجونه طوافونه بل چالو کی قران کریم وی الله تعبدو الا اياه الا سوکتے الله دے عبادت حق دے چا دے الله دے کلا خلق هغه چې کمندنو د الله حکومت بل چالو ورکی نظام سیاسی هغه د بل چاو منی د امریکای ومنی د دیموکراسي ومنی او قران وی لا اله الا الله ان الحكم الا لله الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ان الله يحكم ما يريد ان الله يحكم ما يريد وتعالى الله الملك الحق الله بادشاہی جدا ذکر کی دا الوهیت شاخونه قران کریم تقسیم کی دا صفاتونه دي قران کریم دی قران کی دا الله د صفاتونو وضاحت کړي الالوهیت لله لا اله الا الله دا ټول د متخانه جوړ شوی دا د ابراهیم په دور کې یو در مثالو او نن ټول دنیا متخانه ده بلا بوتان دی یا اگر چې بوته جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم آدھا لا الہ الا اللہ ہر یو لیڈر بوتے تاری پاٹا پترا کی بوتے ما تو حکم دے مجھے حکم آدھا لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصلو گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ دا آواز دا مسلمونو تابع نہ دے بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ بل دے وہی سنم کدائے جہاں اور مرد حق خلیل یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے سنم کدائے جہاں اور مرد حق خلیل یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے دا دنیا بوتخانه دا او دا الله باندې چې بوتان ماتي د زرو بوت د غوخي بوت د ګټي بوت او د انا بوت د ستا بوت او زما بوت بلا بوتان دي هغه ماتي دغه مرد حق خلیل دغه ابراهیم نو سره او دغه ابراهیم نے سنم کدائے جہاں اور مرد حق خلیل یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے دا نقطہ بلا الہ کے پرتا دا بل بوتان عصر حاضر کہ بنے ہیں مدرسے میں نہ آدائی کافرانہ نہ تراش آزرانہ بوتان عصر حاضر کہ بنے ہیں مدرسے میں نہ آدائی کافرانہ نہ تراش آزرانہ دے نوی دور نوی بوتان جوڑ کر نوی تعظیم نوی تعلیم نوی بوتان راوڑل آگے داغی عبادت کون کی تسو کافر نہ ہوئی او داغی تراش کون کی تسو کافر نہ ہوئی داغی تراش کون کی تسو کافر نہ ہوئی دا ټول چې دي دا د الوهیت مقابله کې دي څوک د کارسازیت مقابله کې لکه قبرونه او دارنګ بوتان دا د کارسازیت مقابله کې څوک د عبادت مقابله کې لکه غلط پیران هغه هله او حرمت هغه لور کړل یا قبرونو ته سجدي یا بوتانو ته سجدي او څوک د الهي سیاسي د الله د حکومت مقابله کې دي نبی عليه السلام ته څه کوي هاذا امر تکره الملوک دا خبره د بادشاہانو بدی شي
اذن تحارب کلارب ولا جم د نبی علیہ السلام کلمہ ہوا ہے پتہ بہو لگی بیا پرواز ہے دونوں کا اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کا اسی ایک فضا میں شاہین کا مقام اور گرگس کا مقام اور الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کا اذان اور مجاہد کا اذان اور دا الفاظ و خبر یو شانتی دی خو یو چې کمدنو تو علم کلام کی مسئلہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ او بلد میدان لا الہ الا اللہ دا تو میدان لا الہ الا اللہ ہوئے پتو بیاو لگی دا میدان لا الہ الا اللہ دا نبی علیہ السلام کلمہ ہوا لا الہ الا اللہ اس بوتی نہ پری خودو اب اس کے نہ پری خودو لا کا ڈانگ ایسا ڈانگ ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے رحمہ اللہ فرمائی لیو وی لا کا ڈانگ ایسا ڈانگ ہے اگر آگے اللہ نہ ہوتا تو خدا کو بھی نہ چھوڑتا نہ دمرا تیرہ لام نے دمرا تیرہ دمرا 30 کے انچی لام نے کبک کے تا اللہ نہ رہتے نو اللہ نہ پری خودو اللہ نہ پری خودو سالم الوہیت ہر قسم الوہیت دا غیر نہ نبی کا او ہر قسم الوہیت اللہ نہ ثابت کا دا لا الہ الا اللہ مانا ہوا دا الحمدللہ مطلب دے الوہیت اللہ الحمدللہ کی الوہیت اللہ ځان له ثابت کړی دی او د غیر نه نفي کړی دی اوس په دې ځای نه وروسته د 25 سبق وایي آیاتونه به راواړی بیا دا امامتن تشریح کوله صرف چې دې ځای کې شیخ صاحب وایي پنځیر کې چې الحمدلله کې الوهیت الله ځان له ثابت دی او د غیر نه نفي کوي او بیا چې کوم آیاتونه د الوهیت دي نو هغه راواړی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ أَلِف لام میم اللَّهُ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا هو العزیز الحکیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ما من الہ الا اللہ دا قرآن کریم کی الوہیت اللہ ځان له ثابت کړی دی او غیر نه نفي کړی دی دا الحمدللہ دا مطلب الالوهیت للہ لا لغیره الوهیت ټول په ټوله چې دی دا یک یوازې حق د الله دی لوی ځوان علیه رحمت ویلو کل ما تخاف منه وترجوه فهو الهک کل ما تخاف منه وترجوه فهو الهک د کوم یو څه نه چې یریږي او ځان چې امید ساتي بس هغه د خدای دی د کوم نه چې یریږي او کوم نه چې امید ساتي هغه خدای دی بیا وایي اما تستحي ان تقول لا اله الا الله ولك الف معبود غيره شرمې ګمنا وی شرم خود څخه کټه نه چې لا اله الا الله وای او بزرګونو خدایان دې ځان له جوړ کړی دي کلا دې یو نه تما او الله احکامات او قانون پرېږدي اما تستحي ان تقول لا اله الا الله ولك الف معبود غيره بزرګونو خدایان دې نیولې دي شرمې ګمنا او سره د کلمې شرک کوي لا اله الا الله وای او خدایان دې نیولې دي ځان لا په دې کلمه ځان پوهه نه کو رسم آزائے مگر جوشی بلالی نہ رہی فلسفہ رہی مگر تلقین غزالی نہ رہی فلسفہ سے خود تلقین غزالی نشتا رسم آزائے مگر جوشی بلالی نہ رہی رسم نادان سے خود بلال سے کم جوش و آغا نشتا آغا نشتے کلمہ شتا الفاظ سے تشریح و وضاحت سے او چې کم اعتقاد او همت او اسلاف هغه نشته هغه نشته کم بیانو د اسلاف او کم عملی کاروایی وا چې هغه عملونو د لا اله الا الله باندې عملو چې عمل کې د لا اله الا الله مقابل چې سره داغه نه بایکاټ وکړه دا د قران کریم اولنۍ جمله وا چې د الله رب العزت لپاره الوهیت ومنه الوهیت څه کوم دنو هغه یو الله دی الالوهیت لله الوهیت یوازې د الله دی نو الوهیت صفات شو الله ذات شو نو ټول صفاتونه د الوهیت هغه راواله او الله له ثابت کا الله هغه ذات ته وي چې هغه کې ټول صفات د الوهیت پراته دي ما وی الوهیت څه دی صفات او الله څه دی الله ذات ته نو د الوهیت چې څه کمالات دي ټول دي هغه ټول په ټوله چې بچا کې پراته دي هغه ته سوې
هغه ته الله وي چې ټول پکې پراتی او د الوهیت یو صفت هغه د الله نه علاوه په بل چا کې نشته نو بل څوک د الہ ویلو مستحق نشته بل څوک د الہ ویلو مستحق نشته الہ صرف او صرف الله دی نیلوی صاحب رحمه الله تعالی هغه د الله تعریف کو الله ځکه الله تاسو وایي چې دا الالہ نو دا الہ څخه په الله کې شته د الہ چې کومه معنی وي هغه د محبت حاجت روایای او د تحیر هغه ټول معنی په الله کې شته په الله کې شته دا غي یو جامع تعریف کو چې الله چاہتے ہوئی بھی اللہ کی صحیح اور مکمل تعریف یہ ہے اللہ وہ طاقت متحیر العقول ہے جو نظروں سے اوجل عقل و حواس سے بالا تر مشابہت خلق سے پاک مشکل کشا جس کی طرف مخلوق اس وقت جبکہ ہر طرف سے آس ٹوٹ جائے ڈر گھبرا کر خود بخود اس کی طرف متوجہ ہونے کی مشتاق ہو اور مصائب ٹالنے کے لیے اس کو پکارے اللہ متحیر العقول طاقت جو نظروں سے اوجل نہ نظرون نہ پنا دے عقل و حواس سے بالا تر د انسان حواس او عقل ډیر واړه دي دومره لوی ذات پکې راوستل نشي مشابهت خلق سے پاک او د مخلوق سره یو شانواله نشته چې یو مخلوق په مشابهت زړه تراولي مشکل کشا جس کی طرف کل مخلوق داغه طرف ته هر یو مخلوق باغ وقت کی اس وقت جبکہ ہر طرف سے آس ٹوٹ جائے چې هر طرف نه د امیدونه ختم شي ڈر گھبرا کر وہ یریږي خود بخود اس کی طرف پخپل داغه په طرف متوجہ ہونے کی مشتاق ہو اور مصائب ٹالنے کے لیے اس کو پکارے د مصائب او د ختمولو لپاره هغه تر مدد شوی هغه ته الله دې به هغه ټول معنی راوستي الله نوم چې نو دې کې محبوبیت هم نه دې کې حاجت روایم دا او دې کې جلال هم نه د الوهیت صفاتنا اسماء الحسنا آغاز دوی سیدی یو کې جلال وی او بل کې جمال وی یو هغه نمونه دي شاغه سړی زکای او ځان په پوهه کوي زکای او ځان په پوهه کوي نو په د باندې روغ برازي په د باندې یار راځي دی وای چې هغه طرف ته تک او هغه سره تعلق جوړول دا ډیر ګران کار دی دویم قسم صفاتونه دي د جمال هغه صفاتونه چې هغه کې بنده سوچ کوي او د هغه صفاتونو اثرات ته ګوري او د بنده هغه طرف ته شوق سیوا کیږي هغه سره مینه سیوا کیږي هغه ته جمالی صفاتونه وایي دا غدواړه چې دي نو الله کې پراته دي د دې وجنا چې کله بنده الله یاد کی نو کله فضل یار راشي نو وجلت قلوبهم او کله جمال ته سوچو کی نو فضل کې د کمندونو محبت او شوق پیدا شي بیا ځنې عبادتونه چې دې کوي هغه شوقن کوي
چې د مینې د وجه نه د لګیاوي د محبوب د پاره کله چې کمدنو داغه د کوټې نه چار چاپیره ګرځي کله ګټه خولای کله په غر باندې ولاړ وي دا چې کمدنو د محبت مظاهر دي دا د جمال مظاهر دي کله داغه د پاره سنخوري داغه د پاره غریب له سور کی کله په دبانې جلال غالب شي دا سپنامه و تودری کی روح پیراشی رکول علال شي سر و تکیدی چې زه ستا باندې ما مشړه ستا باندې ما مشړه دا ټول عبادت دا د الله د صفات مظاهر دي چې انسان کوي او دا د الله سره ځان تړي الله رب العزت سره ځان تړي دا ټول د اولوہیت صفاتونه چې کومه هستای کې او کوم ذات کې راجم شي هغه الله دی منګه ویل اولوہیت صفات ته او الله ذات ته ځنې بيدینه خلق هغه وی الله د ذات نوم نه دی وی الله د صفات نوم دی چې انسان ځان کې راولي صفات نوم دی چې انسان ځان کې راولي دا قول صریح کفر دی الله رب العزت الله د ذات نوم دی او متصف ته بطول صفات د کمال دا الحمدلله جمله چې دا قران کریم کله کله ذکر کی پس د نعمتونو نه نعمتونه باندې ته حاصل شي اده بیا وی الحمدلله اگر جنتیان جنت تلاړ شي هغه وی الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله نعمتونو نرسو قران کریم کې دا راځي دا ځای کې دا کلمه د شکر وی چې دا نعمتونه د الله تر طرف نو دا الله شکریا مونږ ادا کوو دا نعمتونه ذاتی کمال نه او د دې د وجه مونږ د مخلوق سجده نه کوو او د مخلوق غلامی نه کوو دویمه دا الحمدلله کلمه پس د دفقولو پس چې کمندونو د قدرتونو نه ذکر شي پس د قدرتونو نه ذکر کی نو قدرتونو نارستو آغا ذکر کی لکه سورۃ المائدہ اخری آیات کې وایي ولله ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ورپسې وایي الحمدلله الذي خلق السماوات والارض دارنګه سورۃ جاسیہ کې لله ملک السماوات والارض نو اخر کې وایي ولله الحمد رب السماوات والارض نو قدرتونو نه او د دلایلو نه رسو یې راوړي قدرتونو او دلایلو نه رسو اشاره وی چې لکه څنګه دا قدرتونه او دا کارونه د الله منئ نو دا شانته نور صفاتونه د خدای توب هم د الله دي عبادت او حکومت هم داغه ده هغه عموما نه دریم کله کله پس د هلاکت د دشمن نه راوړي دشمن هلاک شي هغه پسې د الله رب العزت حمد راوړي لکه سورۃ الانعام کې وایي 45 نمبر آیات کې فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا بیا د دیو جراوی چې دشمن تبا شو دا د الله یو نعمت او الحمدلله دویم د دیو جراوی دویم د دیو جنا چې هلاکت د دشمن دا صفات د الله دی
نجات ورکول صفت د الله دی دا د بل چا نه دی بل څوک هلاکول نشي کولای او بل څوک خلاصون نشي ورکولای نو دا خبره غلطه ده چې قد تواتر ان كثيرا من الاولیاء ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم چې اولیاء د خپل دوستانو مدد کوي او خپل دشمنان تباہ کوي هلاکت او نجات ورکول دا صفت د الله دی چې لکه دا صفت د الله دی نور صفاتونه د خدای توب د الله ومني قرآن کریم کې پس د نعمتونو نه پس د قدرتونو او د دلیلونو نه او پس د هلاکت د دشمن نه الحمدلله راوړي یعنی ستاسو توجه برابرای چې هر وخت کې دا وایا چې الحمدلله نعمتونه د الله قدرتونه د الله او هلاکت او نجات د الله د الله صفاتونه د الله کمالات ومنه الحمدلله ټول صفاتونه د اولوہیت ټول صفاتونه د خدای توب دی الله دی دا داوا دې سره یو دلیل راوړو چې هغه خالقون خالقون داغه طریقه دا ده چې لله الله په صفات د خالقیت مشرکان منو الله په صفات د خالقیت مشرکان منو ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله ولا ان سالتم من خلقهم لا يقولن الله خداینا تاسو کې چې اسمانونو زمکه چا پیدا کړی دي دوی وایي چې الله خداینا تاسو کې چې تاسو چا پیدا کړی دی دوی وایي چې الله دوی وایي چې الله صفاتونه د خدای توب دا خالق نو الله په صفات د خالقیت مشرکان مانو دا لله په ځای باندې کېدا للخالق الحمد للخالق ذکر عالم مراد دی وصف مشورا لك لكل فرعون موسی ذکر عالم مراد دی وصف مشورا نو الله په صفات د خالقیت هر چا مانو الحمد للخالق صفاتنا د اولوہیت دا غذات دي چې تاسو یې پیدا کوونکې معنی نو چې پیدا کوونکې معنی نو الہ یو معنی عبادت انداغو کوي حکومت انداغو معنی او ټول صفاتونه د خدای توب حاجت پر کوونکې عالم الغیب هغه معنی بل څوک نه الحمد للخالق نو دا شو قضیه فطریه هغه قضیه چې قیاساتها معها هغه قضیه چې هغه ځان سره خپل دلیل پترخ کې راوړي داوا مع الدلیل هغه قضیه کې دلیل پروتي الحمدلله خالق دې کې دلیل پروتو چې صفاتونه د خدای توب او صفاتونه د اولوہیت یکي आवाज د الله دی ځکه چې خالق دی چې چا څوک پیدا کول شي نو هغه الہ وي چې څوک خالق دی نو هغه الہ افمن يخلق كما لا يخلق لا يخلقون شيئا وهم يخلقون قران کریم چې کوم ځای کې د مخلوق نه نفي د اولوہیت کړی دا زاغه لپاره دلیل کړی دی نفي د خالقیت چې چا کې خالقیت نوي هغه پیدا کول نشي کولای نو هغه د اولوہیت او د خدای توب مستحق نه دی یعنی چې کوم مخلوقي یا خدای زمانه یعنی چې کوم څه وي مخلوق وي نو هغه الہ نوي بوت وي اسوي بوت وي بوتو هغه ته که څوک د اولوہیت صفت ورکړي نو هغه الہ نه دی اته چې دی بوت بوت ته الہ نشي کېده دا قران کریم کې غنو ځایونو کې دا وایي ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات سورہ فاطر کی وایي سورہ لقمان کی وایي هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذين من دونه سورہ فرقان دویم آیات کی وایي واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون سورۃ الاعراف کی وایي ایشرکون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
چې خالقیت پچا کې نه نو هغه الہ نه او چې خالق سوکین او الہ هغه وي نو په سالم کائنات کې خالق صرف څوک دی الله دی الحمدللہ الالوهیت للخالق الہیت صرف هغه ذات لره دی چا پیدا کون کړي د الوهیت ټول صفات شي هغه د الله دی ټول صفاتونه هغه د الله رب العزت دی دا د قاضی شمس الدین ابراهیم الله تعالی یو تفسیر دی مختصر غونډه کې تفسیر القرآن بتفسیر الرحمن د قاضی شمس الدین ابراهیم الله دی دا تر سورۃ المائده پورې دی اردو کې مختصره ترجمه ده او څلګه ولګونته کې کله کله په کې تشریح عربی کې لیکلي کله لګه په اردو کې لیکلي دې دا کې ته الحمدلله معنی لګه د خای سے واره چې استاله کې مازو کو لوش خای سے ابراہیم اللہ ذکر کړی دي وہ تعریف اس تعریف سے مراد وہ تعریف ہے جو شان الوہیت کے لائق ہے تعریف نہ مراد هغه تعریف چې د خدای توپ سره سي مناسب اور مطلب یہ ہے کہ ان سب تعریفوں کا مستحق اور حقدار اللہ تعالی ہی ہے جو شان الوہیت کے لائق ہے مثلا خالق ایک تعریف ہے جو شان الوہیت کے لائق ہے اور اس طرح کی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں لہذا خالق وہی ہے اور اسی طرح مالک الملک ایک تعریف ہے جو شان الوہیت کے لائق ہے اور اس طرح کی سب تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں لہذا مالک الملک بھی وہی ہے یو ذکر کئی کنا چلا کہ مالک الملک یو تعریف تے دا د خدای توپ د شان مطابق تے او چې ټول صفاتونه د خدای توپ دا غدي نو مالک الملک هم هغه یو ذکر کئی خالق یو صفت تے د خدای توپ دے د الوهیت تے او ټول صفاتونه د خدای توپ دا غدي نو خالقیت تے چاته دا غره اس طرح عالم الغیب و شہادہ ایک تعریف ہے جو شان الوہیت کے لائق ہے اور اس طرح کی سب تعریف واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے لہذا عالم الغیب و شہادہ بھی وہی ہوا وعلی هذا القیاس ہر ایک تعریف کو لے کر ہر یو تعریف راخلا جو شان الوہیت کے لائق ہے چاہے اللہ دے شان سره مناسب ہوئی اسی طرح کرتے جاوے الحمدللہ کا حاصل مطلب یہ ہوا الحمدللہ کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ایک اللہ ہی ہے وہی کارساز حاجت روا اور مشکل کشا دور نزدیک سے سننے جاننے والا ہر کسی کو روزی دینے والا سارے جہان کا تدبیر کرنے والا عزت اور ذلت دینے والا فتح اور شکست دینے والا عمر اور مال ہر چیز میں برکت ڈالنے والا مختار الکل حاکم الکل ہے مختار الکل حاکم حاکم اور بس گورا جس کا نظام حکومت سب سے برتر محکم اور مضبوط و مستحکم ہے جس کے نظام حکومت کے سامنے سب نظام ہیچ بودے ناقص بلکہ مضر ہے اور جس کے حکم کے سامنے سب حکم طاغوتی اور ظالمانہ ہے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم جس کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رجوع کرنا جاہلیت حماقت اور نادانی ہے اب حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون جس کے حکم کے مقابلے میں کوئی اقلیت اور کوئی اکثریت کچھ حیثیت نہیں رکھتی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جس کے حکم سے روگردانی کرنا سراسر اتباع ہوا ہے ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون جس کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جانا سراسر شیطانت اور گمراہی ہے الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا جس کے حکم اور دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا سراسر خسارہ ہے ومن يبتغي غير الاسلام دين خلق کوئی دا مسئلہ کې دی وای کی ودا وای چې کمنو شو قرآن او بل چا حسین علی سے دین لکړي دا د حسین علی سے دا شاګرد دی چې په دبا باندې حسین علی سے حواله ورکړي قاضی شمس الدین سے ابراہیم اللہ تعالی د مولانا حسین علی سے دا شاګرد دی چې بلغت الحیران کې حضرت سے وہی مولوی شمس الدین نے اس آیت کا ربط فلاں سے نکالا ہے اور یہ بہت اچھا ہے
بلغت الحیران کې قاضی صاحب رحم الله تعالی په قاضی شمس الدین صاحب حسین علی صاحب په قاضی شمس الدین صاحب حواله ورکړي دا وګورم پته به تاسو لګي بیا حاکم الکل هغه دی څنګه نظام حکومت نظام تشریعي راغسته او آیاتونه مقابل کې دا آیاتونه زنه هم دا لیکلي دي باقاعده دي تاسو وايي کدا غلي لګا دې جوړې ځان نه بچوي دا به کنه دای به لیکلي دي هر یو مطلب مولا د کشان لیکل وي الحمدلله کې حاکمیت معنی من کړی وکنه چې حاکمیت د الله دی اولوہیت دا یو معنی د مستقل دا د الله د صفت ته او دا یک کی आवाज د الله رب العزت ته چې دا به الله دبل چا بني دا کتاب دی ملاوی کوم ښا یو نو چاپ کړی چې ما راوړل نو الحمدلله ټول صفاتونه د اولوہیت هغه پیدا کوونکی ذات لري دي ها پیدا کوونکی دی ټول کمالات هغه کې راغلي دا یو دلیل ذکر کو چې الحمدلله صفاتنا د اولوہیت هغه د الله دی رب العالمین دویم دلیل ذکر کړي رب العالمین اولوہیت صرف د الله څخه دی چې پالنه کوونکې تربیت کوونکې هغه یکی आवाज الله دی یکی आवाज الله دی دا الله رب العزت پیژنګلو دا الله معرفت اولوہیت دا الله پیژني همو ویلو یو به په خالقیت پیژني او دویم به پیژني پر ربوبیت باندې پر ربوبیت یعنی پیدا کون کې انسان الله نو د انسان تربیت کون کې انسان په خپل بقا کې او په خپل پاتې کېدلو کې دا الله رب العزت محتاج دی دا الله رب العزت محتاج دی چې انسان څنګه پیدا شي نو دا انسان د پیدایش نورستو د انسان تعلق راځي د مظهر د ربوبیت سره د الله د تربیت مظهر په دنیا کې هغه مور او پلار دي چې مور او پلار د انسان تربیت کوي نو د انسان د ماشوم د مور سره څومره انسي او څومره محبتي هغه مور دغه تربیت کوي نو یو ماشوم چې په جړا شي او ورته کی جړاتا او خپل جړاله ورکی نو په کور کې ټول کور په مخه غستې په ټول باندې غړام بدلږي په ټول کور غړام بدلږي او ټول کور والوي مور سشوا علي وي مور ګوري ورته کړه دې مونږه کار ایستیو ګوځي والا او مور چې आवाज ووري نازان لرامنډي کی وی لکه څه چل شوی دی او چې څنګه ماشوم د مور غیږ لاړ شي او مور ځان سره جوخ کی دا ماشوم لنډه سلګای والی او دته یو سکون په دغه غیږ کې ملو شي سکون په غیږ کې ملو شي د دې انسان لومبه دا تربیت ته د دې مور سره څومره اونسته او د مور دې سره څومره اونسته یو جمله ځوانه هو دا مظهر د ربوبیت دا د ربوبیت مظهر دی نو چې په مظهر د ربوبیت کې دومره اونسته نو په منبع د ربوبیت کې به څومره اونسته کوه نه شوی په مظهر د ربوبیت کې دومره اونسته دومره محبت ته سړلی ونی وي او چې هغه غیږ لاړ شي نو لاندې ساګانی والی او مطمئن شي د هر طرف ته په دنیا کې او چې الله در لراشي دته به اطمینان ملو شي الله رب العزت منبع ده د ربوبیت الله رب العزت د ربوبیت څخه کمندونو منبع ده د دې پسې د خالقیت پسې صفت ربوبیت راوړو دویم هغه دا چې الله رب العزت انسان پیدا کو او هر چیز پیدا کو اوس د هر یو چیز مناسب کمال لري داسې طریقې سره داغه پالنه کول داسې طریقې سره داغه تربیت کول چې هغه خپل کمال ته ورسي یعنی تش یو چیز جوړول کمال نه دی پیدا کول او د نشته کول کمال نه دی چې نشته کو ورتاوي کو دا نقصان دی بیا بلکې اوس چې کوم مقصد لا پیدا دی نو هغه مقصد تر رسول پکار دی نو چې الله رب العزت پیژني
نو په دې صفت باندې به پیژنې په صفت ته ربوبیت باندې په صفت چې کوم دنو ربوبیت باندې رب پالون کې تربیت کوون کې رب یا مصدر دی نو په معنا د تربیت راځي یا صيغه د صفت مشبہ ده